صحه د یوې ناجایزې خبرې چې سړی پې پوهېږي چې د سړی ناجایز دی په یوه خبره، په یوه معامله، په یوه قضیه کښې، او دی بیا د هغې وکالت کوي. دا وکالت خو حرام دی، ناجایز نه دی. او بل په حدیث شریف چې ډېر انتهایي سخت وعید دروالی دی. دی خلک د پوره چې په داسې موقع باندې قسمینه د خپل مول د حاصلولو د پوره د خپل فایدې د حاصلولو د پوره قسمینه کو. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سړی په ورځ د قیامت الله جل شانه سره په داسې حالات کښې ملاقات کو چې الله جل شانه دته انتهایي غضبناک وي، انتهایي ورته په غوسه وي. دا ډېرې معاملې لانجې په پردۍ خبرې کښې اول خو وکالتي نه کوي، د ناجایزې وکالتي نه کوي. دا خو هېڅ خالي سرکار نه ګیله نه دو جوډیشلی او ګورنمنټ نه، بلکې دا بهر مرکې معاملې چې ووینې ناجایزې وکالتي نه کوي. دا خو ډېر صریح حرام عمل دی. او بل ورسره دا چې دومره اکسټریم آخري حد ته پسې ځي چې په ناجایزه خبره باندې د پیسې د حاصلولو د فایدې د حاصلولو د پوره قسمینه خوري. خوش پیغمبر فرمایي چې دا خلکو د الله سره په قیامت کښې په داسې حال کښې ملاقات کو چې الله جل شانه انتهایي په غوسه کښې. الله د امیر د دغې عمل بد نه وساتي.